الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. په انسان باندې مختلف احوال لازي او مختلف حالات پر راځي. کله انسان خوشاله او کله خپي، کله صحتمنی او کله بیماری، کله غریب او کله مالداره، کله په یو حالات کې او کله په بل حالات کې. لیکن محترم الحمدلله موږ مسلمانان یو. په هر وخت کې په الله رب العالمین باندې ښه ګمان کول، حسن ظن چې ورته ویل کېږي، دا ډېره ضروري خبره ده چې په هر حالات کې او په هر وخت کې سړی په الله رب العالمین باندې ښه ګمان کوي. د پیغمبرانو سیرت چې موږ او تاسو وګورو نو سړی ته بیا پته ولګي او دا زده کړي چې په الله رب العالمین باندې ښه ګمان کول دا پکار دي او د دې ډېرې ښایسته نتیجې وي. ابراهیم علیه السلام ویستلی شو او ابراهیم علیه السلام څه وایي؟ انی ذاهب الی ربی سیهدین. انی ذاهب الی ربی، زه ځم خپل رب طرف ته، خپل رب طرف ته زه تلونکی یم، روان یم. سیهدین، الله رب العالمین به ماته لار وښیي، ټولې لارې به راته کولاو کړي. نو ګورې ابراهیم علیه السلام ویستلی شو، د کور نه ویستلی شو، د خپل وطن نه ویستلی شو، لیکن په الله رب العالمین باندې ښه ګمان ساتي. موسی علیه السلام او سره د خپلو ملګرو روان دی، فرعون پسې وروسته روان دی، مخې د ګوره سمندر راغی. نو دوی ورته څه ویل چې انا لمدرکون، مونږ خو لاندې کلی شو، فرعونین راپسې را روان دي. لیکن موسی علیه السلام په الله رب العالمین باندې ښه ګمان کوي، ښه ګمان پې ساتي. نو څه ورته وایي؟ کلا ان معی ربي سیهدین. داسې نشي کیدی، زما سره زما رب دی، موږ ته به لار ښیي. نو ګوره په الله رب العالمین باندې ښه ګمان کوه چې الله رب العالمین به موږ خلاصوي او الله رب العالمین به موږ د سمندر نه اخوا اړوي. دا ګمان یې په الله رب العالمین باندې. نتیجه دا راووته چې الله رب العالمین فرمایي وانجینا موسی ومن معه اجمعین. موسی علیه السلام د هغه سره چې څوک الله رب العالمین فرمایي چې من خلاص کړه. نو په الله رب العالمین باندې ښه ګمان کول. نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسه دی او په غار کې دي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یا رسول الله خلق خورال، که چېرته یو کس کته وګوري نو موږ به ویني، موږ به ویني. نو نبی علیه السلام ورته څه وایي؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما. ای ابوبکره ستا څه ګمان دی په دوو کسانو چې الله د هغو دریم دی، یعنې الله رب العالمین زمونږ مددګار دی، الله رب العالمین به زمونږ مدد کوي. نو الله رب العالمین د هغو مدد وکړو، الله رب العالمین خلاص کړه د هغه ځای نه، هغو ونه لیده. نو د دې پیغمبرانو د سیرت نه موږ ته دا معلومیږي چې په الله رب العالمین باندې ښایسته ګمان کول دا پکار دی او دا ضروري دي. او حدیث کې راځي چې الله رب العالمین فرمایي چې زه د بنده سره د هغه د ګمان مطابق معامله کو. یعنی یو سړی چې په ما باندې څنګه ګمان کوي نو زه ورسره هغه شان معامله کوم. او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه فرمایل چې مؤمن ته چې غوره شی ورکړی شوی دی هغه څه دی؟ هغه حسن ظن دی په الله باندې، چې دا په الله باندې ښه ګمان ساتي. ځکه دا ټول خیر دی او دا خیر ټول د الله رب العالمین په لاس کې دی، درته ورکولی شي. الله رب العالمین سره د اسمان او د ځمکې خزانې ورسېدي. که ما ورته څه غواړو الله رب العالمین یې ما ورته راکوي. خو په الله رب العالمین باندې ښایسته ګمان ساتل پکار دي. سعید ابن جبیر هغه به دا دعا کوله چې یا الله زه ستا نه غواړم حسن ظن بیکه په تا باندې. نو ښه ګمان کول په الله رب العالمین باندې، خصوصا په دې حالات کې محترم عزتمندو چې خفګانونه دي او فتنې دي، او خصوصا په دې دور کې چې دا د کرونا وبا راغلی د الله رب العالمین دی زموږ د ټول نه دا اوچته کې د امت نه دی الله رب العالمین دا وبا ختمه کړي او الله رب العالمین دی موږ محفوظ وساتي د دې نه. ګورې انسانانو ته څونه پریشانۍ دي، زړونه خپي او دارنګې څوک د اقتصاد سوچ کوي، څوک د خوراک سوچ کوي. لیکن محترم عزتمندو په هر وخت کې
په الله رب العالمین باندې ښایسته ګمان ساتل پکار دي. الله رب العالمین ته توجه ورکول پکار دي. د الله نه دعاګانې غوښتل پکار دي. الله رب العالمین فرمایي سیجعل الله بعد عسر یسرا، د سختۍ نه وروسته الله رب العالمین اسانتیا راولي. دا مصائب دي، دا تکلیفونه به دا به الله رب العالمین ختم کړي. په الله رب العالمین باندې ښایسته ګمان ساتل دا ضروري دی، او ښایسته ژوند او ښایسته ګمان ساتل په الله رب العالمین باندې پکار دي. الله رب العالمین نه دعاګانې غوښتل پکار دي. نو دا پریشانۍ نه به الله ختموي. الله رب العالمین به دا سختۍ نه ختمېږي، دې نه به وروسته اسانوالی راولي، پراخي به راولي، خوشحالۍ نه به راولي. خو غرض دا دی چې حسن ژوند دا په الله رب العالمین باندې ساتل پکار دي. په هر وخت کې بس دا ګمان کوي چې ودې کې به خیر وي، او الله رب العالمین به دا زر ختم کړي. الله رب العالمین به ماته صحت راکړي، الله به دا وبا ختم کړي، الله به ماته کولا او رزق راکړي. نو دا ښایسته ګمان په الله باندې ساتل دا پکار دي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.